بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 81 دی او قانون نمبر 14 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. د نن قانون درې نمونه کېدای شي. څوک ورته د ینبغي قانون وای، ینبغي قانون. څوک ورته د بای مطلق قانون وای او څوک ورته د اظهار، اخفاء او اقلاب قانون وای. نو دا درې وانه نمونه کېدای شي. که د ینبغي قانون ورته وای عموم صحیح ده، که د بای مطلق قانون ورته وای عموم صحیح ده، که د اظهار، اخفاء او اقلاب قانون ورته وای عموم صحیح ده. خو د دې قانون خلاصه زده کوه. اول د دې قانون خلاصه دا ده چې کله د نون ساکن او د تنوین نه وروسته، کله د نون ساکن او د تنوین نه بعد د حروف حلقی نه یو حرف راشي. حروف حلقی شپږ دي: حمزه، ح، عین، ح، غین، خا. دا شپږ حروف حلقی دي. نو کله چې د نون ساکن او د تنوین نه وروسته د حروف حلقی نه یو حرف راشي، نو بیا دی نون ساکن او تنوین کې اظهار معنا نه ښکاره کول. دا نون ساکن یا د تنوین ښکاره ویل دا واجب دی. نو بیا دی نون ساکن او تنوین کې اظهار، یعنی دا نون ساکن او تنوین ښکاره ویل واجب دی. لکه ګورئ ان، دا نون ساکن دی، نون په دې انعمته کې دا نون ساکن دی. د دې نون ساکن نه پس د حروف حلقیونه عین راغلی دی. نو اوس په دې کې ته به داسې نه وې انعمته به نه وې، انعمته، ان دا نون به ښکاره کې، دا نون د نون کې به اظهار کې. اظهار معنا ښکاره کوه، نو ښکاره کول. نو د نون کې دا نون به اوس مونږ ښکاره کوو، دا به مونږ انعمته وایو، انعمته. ټیک شوه؟ نو او دغه شانتې د من غاسقن کې وګورئ دا نون ساکن دی، من کې دا نون ساکن دی. د دې نون ساکن نه پس وګوره د حروف حلقیونه غین راغلی، غین. نو اوس په دا مونږ من غاسقن نه وایو، بلکې دا به مونږ وایو من غاسقن، من غاسقن. د نون کې به اظهار کو، دا نون به ښکاره کو، دا دې کې به اواز پوزې ته نه خېجو. اوس ګورئ دغه شانتې من حاسدن دی. نو ګورئ په دې من کې دا نون ساکن دی، د دې نه پس بیا ح راغلی، ح. نو اوس به مونږ د نون ساکن کې اظهار کو، دا نون ساکن به ښکاره وایو، دا به مونږ وایو من حاسدن. اوس دلته د نون ساکن نه پس که عین راشي، که غین راشي، که حاوي، که هاوي، که خاوي، نو په دغه نون ساکن ښکاره ویل، اظهار کول دا واجب دی. نو دا خو د نون ساکن نه پس د حروف حلقی نه یو حرف راغی، نو مونږ دلته په نون ساکن کې اظهار وکړو. اوس د تنوین نه پس دو زبر، دو زیر، دو پیش نه پس که چېرته حروف حلقیونه یو حرف راغی، نو په هغې تنوین کې به مونږ اظهار کوو، غنه به پکې نه کوو. اوس وګورئ د سواءن کې دلته کې دا د حمزه باندې دا دو پیش تنوین دی. د دې تنوین نه پس وګورئ حروف حلقیونه عین راغلی. نو اوس په دلته کې مونږ سواء نه وایو، بلکې مونږ وایو سواء علیهم، سواء علیهم. دلته به مونږ اظهار کوو په تنوین کې، ځکه د تنوین نه پس حروف حلقیونه عین راغلی دی. او زید عالم، په دې زیدون کې وګورئ په دې دال باندې دو پیش تنوین دی. د تنوین نه پس وګورئ په دې بل لفظ کې دا عین راغلی، د حروف حلقیونه عین راغلی. نو اوس په دې زیدون کې مونږ غنه نه کوو، اخفاء به پکې نه کوو، بلکې دې کې به مونږ اظهار کوو. دا تنوین به مونږ ښکاره کوو، دلته کې دا ښکاره کول واجب دي. دا به بیا وایي زیدون عالم، زیدون عالم، زیدون عالم به نه وایي. ټیک شو جی؟ نو د حروف حلقیونه پس چې د نون ساکن او تنوین نه پس چې حروف حلقیونه یو حرف راشي، نو بیا په دې نون ساکن او تنوین کې اظهار کول واجب دي. دا نون ساکن او تنوین ښکاره ویل دا واجب دي. دا خو موږ سره یو قاعده شوه. اوس دویمه ګورئ، اوس موږ ته حروف حلقي ښیي. او حروف حلقي شپږ دي: حمزه، ح، عین، ح، غین، خا. ټیک شوه؟ نو دا حمزه، ح دا د یو ځای نه د دې دواړو مخرج یو دی، د عین ح مخرج یو دی، او د غین خا مخرج یو دی، د یو ځای نه ادا کیږي. ټیک شوه؟ دا شپږ حروف حلقي دي. او په دې شعر کې هم جمع دي. حروف حلقي شش بود ای نور عین. د فارسی شعر دی: حرف حلقي شش بود ای نور عین، حرف حلقي شش بود ای نور عین. حمزه، هاو، حاو، خاو، عین و غین. دا موږ سره حروف حلقي دي. وای حروف حلقي شپږ دي، شپږو ته وایي حرف حلقي شپږ دي، بود معنا ده دی. ای نور عین.
او همزه هاو حاو خاو عین غین دا شپږ حروف حلقي دي. نو هر کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس د دې شپږو حروف حلقیونه یو حرف هم راغی نو بیا به په دغه نون ساکن او تنوین کې مونږه اظهار کوو. دا خو یو قاعده شوه. اوس دویمه قاعده واورئ. او کله چې د نون ساکن د دې نون ساکن او تنوین نه وروسته با راشي با دې با ته ګورئ د نون ساکن او تنوین نه پس با راله نو بیا اقلاب کول واجب دی. اقلاب څه ته وایي؟ د دغې با نه به مونږ میم جوړو. میم لیکلی کېږي خو به با یعنی دغه نون ساکن او تنوین نه به مونږ میم جوړو. د دې نون ساکن نه پس که با راله د نون ساکن نه به مونږ میم جوړو. یعنی په تلفظ کې به میم وایو خو لیکلی کېږي به نون ساکن. او که د تنوین نه پس د با راله نو بیا به دغه تنوین هم مونږ په میم باندې بدلو. نو نون ساکن او تنوین په میم بدلول د نون ساکن او تنوین نه میم جوړول دغه ته اقلاب وایي. د اقلاب څه ته وایي؟ د نون ساکن او تنوین نه پس چې با راشي نو دې نون ساکن او تنوین نه با جوړول واجب دی. دې ته اقلاب وایي. ٹھیک شوه؟ کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته با راشي نو بیا اقلاب کول واجب دی. یعنی دا نون ساکن او تنوین په میم بدلول واجب دی. څنګه به په بدلو؟ اوس دا مثالونه در کوم. که دا دواړه دا نون ساکن او با نون ساکن او با دواړه په یو کلمه کې راشي یا که دا تنوین او با دواړه په یو کلمه کې راشي او که په جدا جدا کلمه کې راځي یعنی که په یو لفظ کې دواړه یو ځای رالل لکه ینبغي وګورئ دا ینبغي کې دا نون ساکن دی د نون ساکن نه پس وګورئ با راغلی ده او دا ینبغي یو لفظ دی یوه کلمه ده. نو ګورئ که په یو کلمه کې دواړه یو ځای رالل نو بیا به هم د دې نون ساکن نه مونږ میم جوړو. دا نون ساکن په میم بدلول واجب دی. او که نه په جدا جدا کلمه کې دا نون ساکن نه پس با راله نو بیا به میم ساکن په میم باندې دا نون ساکن په میم بدلول واجب دی. اوس تا ته دا وایي که دا دواړه په یو کلمه کې راشي یعنی نون ساکن او با یا تنوین او با او که په جدا کلمه کې وي د یوې کلمې مثال ینبغي دی یا نون زبر ین او با ده ینبغي لیکلی کېږي به همدقه شان څنګه چې دا نون ساکن دی خو ویلی کېږي به یم د دې نون په ځای باندې به میم وي یا میم زبر یم لیکلی کېږي به دغه شان دی یا نون زبر ین خو ویلی کېږي به یا میم زبر یم. ٹھیک شو؟ د دې نون په ځای باندې به ته میم وې دا نون ساکن په میم بدلول واجب دی. د دې نون ساکن په ځای میم ویل واجب دی ځکه د نون ساکن نه پس با راغلی ده. نو اوس په دې نون ساکن کې ته اقلاب کې. اقلاب څه ته وایي؟ د نون ساکن نه به که نون ساکن نه پس با وي نو دا نون ساکن نه به ته میم جوړې دا میم جوړولو ته اقلاب وایي. نو ینبغي یا نون زبر ین با زبر با ینبغي خو اوس د نون ساکن نه پس فورا با ده نو اوس پته دا یا نون زبر ین نه وی دا به یا نون زبر یم به وی یم یا ګورئ دلته کې د دې ینبغي په شانتې به وی. نو داسې لیکي به ینبغي نه ینبغي به نه لیکي همدغه شان ینبغي به وي خو وی به ینبغي. ٹھیک شوه؟ نو د نون ساکن نه پس چې کله با راشي نو دغه نون ساکن نه میم جوړول واجب دی. یعنی دلته اقلاب کول واجب دی. مطلب دا اقلاب مطلب دا چې د نون ساکن نه به ته میم جوړ او د جدا کلمې مثال واوره. دا من دی من دې کې دا نون ساکن دی د دې نه پس وګورئ بعد نو د دې نون ساکن نه پس فورا با راغلی ده. نو اوس د دې نون ساکن نه میم جوړول یعنی واجب دی. دا نون ساکن په میم سره بدلول واجب دی ځکه دا به بیا لیکلی کېږي خو به همدغه شان چې را څنګه لیکلی کېږي به دغه شان خو تلفظ ویل به یې داسې وي میم بعدې دا د دې با د وجې نه ځکه چې د نون ساکن نه پس کله با راشي نو په دې د نون ساکن کې اقلاب کول واجب دی. یعنی دې نون ساکن نه میم جوړول واجب دی. نو ویلی کېږي به داسې ینبغي خو ویلی کېږي به میم بعدې او لیکلی کېږي به من میم نون زیر من با عین زبر بعد دال زده من بعدی. ٹھیک شو؟ خدا نون ساکن نه دی دا نون ساکن لیکلی کېږي به عمدقه شان خو نون ساکن به بیا نه وی د دې نون په ځای باندې به میم وی میم. نو دا به موږ داسې وایو میم نون زبر یم میم نون زبر میم نون زیر میم نون زیر میم به وی. ٹھیک شو؟ داسې میم نون زیر میم ٹھیک شو؟ من بنوي ځکه د نون ساکن نه پس با راله
ٹھیک شو. نو اوس دا نون ساکن په میم بدلول واجب دي. نو میم بعد دا د جدا کلمې مثال دی او ینبغي د یوې کلمې مثال دی. ٹھیک شو. او د تنوین مثالونه وره. د تنوین نه پس چې با راشي نو د تنوین میم جوړول واجب دي. دا آیاتن دی آیاتن او بینات آیاتن بیناتن دی. خو دلته د تنوین نه پس وګوره فوراً با راغلی ده نو دا تنوین به اوس ته آیاتن نه وی آیاتم به وی تم تا میم پیشتم داسې به وی لکه داسې به وی آیاتم بینات آیاتن بینات پسې به ته وی آیاتم بینات د تنوین نه به میم جوړ کې ځکه د تنوین نه پس با راغلی ده. او سمیعن دی دا سمیعن باندې عین باندې دو پیش تنوین دی او دی خو بصیرن دی. نو خو دې وګورئ د تنوین نه پس فوراً با راغلی ده. اوس په د دې تنوین نه ته میم ساکن جوړ کې لیکلی کېږي به هم دقه شان چې څنګه لیکلی کېږي به هم دقه شان خو په تلفظ کې په ویلو کې به بیا دا نون ساکن دا تنوین نه دی تنوین دا به په میم باندې بدل کې یعنی تنوین په ځای به میم وی میم نو دا به داسې وی سمیع بصیر دی که نه نو ته به وی سمیع بصیر دا دویمه قاعده وه. ټیک شوه. اوس درېمه قاعده واورئ. او کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس د نون ساکن او تنوین نه وروسته نه حروف حلقي وي ټیک شوه او نه حروف یرملون وي. یرملون والا قانون مونږ دیارلسم ویلی دی په رستني سبق کې. ګورئ کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس حروف حلقي هم نه وي او تنوین هم نه وي او نه با وي با او نه الف خو راتلی هم نه شي خو فرض که الف هم نه وي بلکې د باقي 15 حروفونه یو حرف راشي نو بیا په نون ساکن او تنوین کې اخفا معنی ده پټول او غنه معنی ده د پوزې د نرم اډوکې ته آواز خیجول دا کول پکې واجب دي. کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس نه حروف حلقي وي نه حروف یرملون وي او نه با وي نو بیا په دې نون ساکن او تنوین کې ته اخفا کې یعنی د نون ساکن به آواز پوزې ته خیجې غنه به پکې کې او په دې تنوین کې به هم غنه کې پوزې ته به پکې آواز خیجې. نو دا د نون ساکن او تنوین نه پس چې نه حروف حلقي وي نه حروف یرملون وي نه با وي نو بیا به په هغې کې د پوزې ته آواز خیجول واجب دي یعنی اخفا کول. اخفا معنی ده چې پوزې د نرم خیشوم ته آواز وخیجې. ٹھیک شو. د نون ساکن مثال ان دی کنه ان دلته نون ساکن دی د نون ساکن نه پس فا ده فا نو فا نه په حروف حلقي کې شته نه حروف یرملون کې شته او نه دا فا چې دی با ده نه با ده. ٹھیک شو. دا فا ده فا نو اوس پته د نون ساکن کې اخفا څه ته وایي انفسکم بنوي انفسکم او دغه چا نون من شر دی من شر په دې کې دا نون ساکن دی د دې نون ساکن نه پس وګوره شین دی شین نه په حروف حلقیو کې شته نه حروف یرملون کې شین شته او نه با چې دی دا شین دی. ټیک شوه. نو د دې نون ساکن نه پس شین راغی شین دا په هغه 15 حروفو کې دی 15 حروف دا ما جدا لیکلي دي. نو اوس په دې نون ساکن کې ته اخفا کول دلته واجب دي نو ته به وایې من شر بنوي من شر دا نون ساکن په دې پوزه کې پټ کا ښه. اوس دغه شان من جوع دی دلته کې دا نون ساکن دی د نون ساکن نه پس جیم دی جیم نو جیم په حروف حلقیو کې هم نشته حروف یرملون کې هم نشته. ٹھیک شوه. نو اوس په مونږ په دې نون ساکن کې اخفا کو یعنی غنه به پکې کو من جوع. ٹھیک شو. او د تنوین مثال وګوره دکن دی کنه دلته دکن نه پس وګورئ دال دی دال نو دال نه حروف حلقیو کې شته او نه حروف یرملون کې شته نو دا به مونږ وایو دکن به نه وایو دکن نه دکه او دغه شان دی رجل دلته تنوین دی دو پیش تنوین نه پس بیا کاف دی کاف نو کاف حروف حلقیو کې هم نشته حروف یرملون کې هم نشته نو دې تنوین کې به اوس مونږ اخفا کوو غنه به پکې کوو پوزې ته به پکې آواز خیجو نو دا به مونږ وایو رجل کریم نو دلته کې د تنوین کې مونږ اخفا وکړه او رجل
رجل فقیر دلته د تنوین نه پس فا د فا نو فا نه حروف حلقي کې شته او نه حروف یرملون کې شته. ٹھیک شو. وګورئ حروف حلقي خو شپږ دي دغه د لیکل. حروف یرملون د دې نوم نه پته لګي یا را میم لام واو او نون دا شپږ حروف یرملون دي. شپږ پکې حروف حلقي شو دغه د بره لیکلي شوي دي. دا دلته به بیا ولیکو. دا حمزه ها عین ح غین خ شپږ دا حروف شو. شپږ حروف یرملون شو او شپږ حروف حلقي شو او یو پکې با کا با نو 14 شو. دا شپږ او شپږ 12 او دا یو پکې 14 شو او یو پکې الف کا الف نو دا ټول 14 حروف شو او حروف تهجی ټول یو کم 29 دي 29 دي. نو دغه 29 نه چې دا شپږ حروف حلقي وباسي شپږ حروف یرملون وباسي یو ته با وباسه یو ته الف وباسه نو دا 14 شو. نو پاتې موږ سره 15 شو او 15 حروف دا دي. نو دا 15 کې چې کم یوم د نون ساکن او تنوین نه پس راشي د نون ساکن او تنوین کې به موږ اخفا کوو. او 15 حروف دا دي. تا که د نون ساکن او تنوین نه پس تا راله نو د نون ساکن کې به موږ او تنوین کې به موږ اخفا کوو. که نون ساکن او تنوین نه پس سا راله موږ اخفا کوو. که جیم راغی که دال راغی ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف دا 15 حروف دي. نو که دې حروفو نه یو حرف هم راغی د نون ساکن او تنوین نه پس نو هغې کې هغې نون ساکن او تنوین کې به موږ اخفا کوو یعنې غنه به پکې کوو. ټیک شو جي. نو دا خو موږ سره 15 حروف دا شو. درې قاعدې شوې. اخري خبره پکې واورئ فایده یې راله دا راکړې ده وایي د نون ساکن او تنوین نه وروسته د نون ساکن او تنوین نه وروسته یعنې نون ساکن او تنوین نه پس الف نشي راتلی ځکه دا نون ساکن خو ځان له ساکن وي. ٹھیک شو. او تنوین چې دی تنوین دو پیش تنوین شو دو زبر تنوین شو دو زیر تنوین شو نو دا فرض کا دا با دو پیش بن دی بن نو دا اصل کې دی دا سریخه با نون پیش بن نو د دې دلته کې د تنوین کې دا نون ساکن دی او دا نون ځان لم ساکن دی. ٹھیک شو. نو اوس د دې د ساکن نه پس الف نشي راتلی ځکه بیا التقای ساکنینو شو بیا دوه ساکنونه یو ځای شو د دوو ساکنینو التقا شو میلاو شو نو دا نشي کېدی. نو یو ساکن به خامخا ختمیږي نو دې نه پته ولګي چې د نون ساکن او د تنوین نه وروسته الف نشي راتلی. ٹھیک شو. دا قاعده ده ځکه چې بیا التقای ساکنین لازمیږي. التقای ساکن یو ته وایي ساکنین دوه ته وایي او التقا معنی را میلاویږي نو دوه ساکنین بیا میلاو شي یو بل سره. چې کله دوه ساکنین یو بل سره میلاویدی نشي نو بیا به څنګه موږ د نون ساکن یا د تنوین نه پس الف راولو. الف خو همیشه لپاره ساکن وي او ته د نون ساکن نه پس هم الف راوله د نون ساکن نه پس نو دا التقای ساکنین شوه چې دا نشي کېدی نو بیا به د خامخا الف ختمیږي نو ما قانون ساکن به ځان له پاتې کېږي. که ته د تنوین نه پس الف راولې الف نو الف ځان له ساکن دی او تنوین هم ساکن دی نو بیا به د دې نه د الف خامخا ختمیږي. نو دې نه پته ولګېده چې تنوین نه پس هم نون الف نشي راتلی او د نون ساکن نه پس هم الف نشي راتلی. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس و. نن ورځ کې مونږ د ینبغي یا د بای مطلق یا د اظهار اخفا او اقلاب قانون وي. د دې قانون خلاصه هم دا وویله چې کله د نون ساکن او تنوین نه پس حروف حلقي نه یو حرف راشي نو په دې نون ساکن او تنوین کې اظهار کول دا واجب دي. دویمه خبره سوه چې کله د نون ساکن او تنوین نه پس با راشي د نون ساکن او تنوین کې اقلاب کول یعنی د نون ساکن او تنوین نه میم جوړول دا واجب دي. دریمه خبره کله چې د نون ساکن او تنوین نه پس نه حروف حلقي وي نه حروف یرملون وي نه با وي نو بیا په دغه بلکې باقي 15 حروف چې کوم دلته ما ښکته بیان هم کړل لیکلیم دي دغه نه یو حرف راشي نو په دې نون ساکن او تنوین کې اخفا او غنه کول یعنی دا اخفا معنی اخفا د خفي نه اوتې او خفي معنی پټ ته وایي نو اخفا معنی پټول او غنه معنی د پوزې خیشوم ته اواز خیجول لکه غنغنه پکې کول. ٹھیک شو. نو دغه چې کله نون ساکن او تنوین نه پس نه حروف حلقي وي نه حروف یرملون وي نه با وي نو او باقي 15 حروفو نه یو حرف راشي نو نون ساکن او تنوین کې اخفا کول دا واجب دي. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.